ماشوموالي کې او د سینې په وخت کې درې ماشومانو خبرې کړې دي. صرف درې ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړې دي. یو پکې د جوړېجو مور ورته د ډېرو غوسې د وجې نه د ډېر قهر د وجې نه یو خیره وکړه او هغه خیره چې وکړه ډایرکټ د عرش سره ډغره وواله او الله رب العالمین قبوله خیره یې وکړه. ای جوړېږه زما ضرورت ته ماله نه راځي تر څو پورې الله رب العالمین مرګ نه راولي تر څو پورې چې درته د زیناکارو ښځو د زیناکارو بدو مخ درته نه ښودی تر هغه وخته پورې د الله مرګ نه راوله. امام بخاری امام مسلم رحمه الله یو واقعه راوړې ده. جریج په بني اسرائیلو کې ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی ډېر لوی ولی الله تیر شوی دی. رهبانیت اختیار کړ او رهبانیت دې ته ویل کېږي مخکینو شریعتونو کې جایز و. خلکو به ځان له یو چومپړۍ جوړه کړه په یو ځنګل کې په یو صحرا کې په یو دشت او په یو بیابان کې هغې کې به د الله رب العالمین عبادت کو نه به یې غم خادي پېژنده نه به یې د چا سره غمخواري کوله نه به په جومات کې په مانځه کې په جمع کې شریکېدو بلکې صرف په هلته د الله عبادت کو نور به هېڅ نه پېژندل. زموږ په شریعت کې دا څیز ناجایز دی. اوس به د الله حکم ادا کې په جومات کې به ادا کې. اوس که یو سړی وایي زه په ځنګل کې ځان له چومړۍ جوړوم یا په یو صحرا کې ځان له چومړۍ جوړوم هلته به صرف د الله عبادت کوم نور څه نه کوم دا سړی ګناه کوي ځکه د ده سره اوس نور حقونه تړلی شوي دي. دی به لمونځ کوي په جماعت سره په جومات کې دی به د والدینو خیال ساتي دی به د هغوی غم خادی د هغوی سره خیرخواهي کوي. نو د رهبانیت اختیار کړو عبادت به یې کو په یو بیابان کې په یو صحرا کې هلته ځان له یو چومړۍ جوړه کړې او په هغې کې به ناست و. د خلکو د ده په زړه کې ډېر لوی اهمیت و ډېره لویه مرتبه وه د ده او دا دومره لوی ولی الله و. تاسو اندازه د دې نه ولګوئ چې په ماشوموالي کې او د سینې په وخت کې درې ماشومانو خبرې کړې دي. صرف درې ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړې دي. یو پکې د جوړېجو یو څوک د حضرت یوسف علیه السلام لپاره چې ګواهي ورکړې وه د براعت یو هغه ماشوم دویم د جوړېج د ده لپاره ګواهي ورکړې وه دویم دا ماشوم او دریم د حضرت مریم علیه السلام لپاره چې عیسی علیه السلام د براعت ګواهي ورکړې وه. دې دریو کسانو په ماشوموالي کې خبرې کړې دي د دې نه علاوه بل چا نه دي کړي. نو دا دومره لوی ولی الله چې د ده لپاره ماشوم چې کوم دی ګواهي ورکړه د ده د براعت چې ګورې ده ګناه نه ده کړې. واقعه داسې وه چې دی په خپله ځای کې ولاړ دی په خپله چومړۍ کې ولاړ دی عبادت کوي لمونځ کوي په نفلي لمونځ باندې ولاړ دی. په دې کې مور راغله مور ورته اواز وکړه ای جوړېږه د سود وکړه ځان سره که چېرته اوس لمونځ ماتوم او مور لا جواب ورکوم نو دلته په مانځه باندې ولاړ یم د الله په مخ کې ولاړ یم او بل طرف ته مور ده. ذهن کې سوچ وکړو چې یاره اول به د الله د مخ کې کومه دا لمونځ به وکړم دا لمونځ به پوره کړم او بیا به د مور خواله لاړ شم چې مور څه حاجت لري. اتفاقا د ده نه به دا خبره هېره شوه سلام به یې وګرځو خبره به هېره شوه. په سبا بیا مور راغله ای جوړېږه زما تا ته ضرورت دی زما نه جواب راغله د بیا دا سوچ وکړو چې یاره اول حق د الله دی بیا د مور دی بیا یې سوچ وکړو بیا یې جواب ورنه کړو. په درېیمه ورځ باندې بیا مور راغله چې کله مور راغله د بیا جواب ورنه کړو په مانځه کې مشغوله دی. مور ورته د ډېرو غوسې د وجې نه د ډېر قهر د وجې نه یو خیره وکړله او هغه خیره چې وکړه ډایرکټ د عرش سره ډغره وواله او الله رب العالمین قبوله خیره یې وکړه. ای جوړېږه زما ضرورت ته ماله نه راځي تر څو پورې الله رب العالمین مرګ نه راولي تر څو پورې چې درته د زیناکارو ښځو د زیناکارو بدو مخ درته نه ښودی تر هغه وخته پورې د الله مرګ نه راوله. بس خیره وه د الله رب العالمین د عرش سره یې ډغره وواله قبوله شوه. په دغه زمانه کې د بني اسرائیلو د خلکو په منځ کې د ده لویه چرچه وه چې دا ډېر لوی ولي دی د الله رب العالمین. یوه ډمه وه ډېره ښایسته ډمه وه. په دغې زمانه کې د دې په شانتې حسینه ډمه بله نه وه. خلکو به د دې نوم چې کوم دی هغه د نښې لپاره پیش کړو. دې ډمې دې خلکو ته وې چې تاسو دا جوړېج چې کوم دی نو لویه مرتبه وله ورکړې ده زه په دې باندې امتحان کوم یو ازمېښت پې کوم چې دی د څومره درجې خاوند دی. ورته وي صحیح ده دا لاړه ځان یې ډېر ښایسته کړو ځان یې ډېر ډول سینګار یې وکړو او هغه ته یې ځان پیش کړو. هغه ته تر سره اړو اهمیت ورنه کړو چې ته پکې لا د کوم باب مولی د سره اهمیت یې ورته ورنه کړو. کله چې دې ته پته ولګېده چې یاره دې خو ما ته د سره اړو ګیا وانه چوله
نو موسم شو پزړه کې چې ما په ځان باندې دومره نخرې کړې دي زمره په ځان مې ډول سنگار کړی دی او د ما د اړوګیا وانه چوره ما له سره او اهمیت رانه کو زه ګورم بس دکې دغه په خوا کې دغلته یو شپنکې و د دې جوړج دی څومره خواته بتلو راتلو د خواله باکس تلو راتلو دې خځې او دې ډمې هغه ته بزان باندې قابو ورکړه هغه په جال کې راګیر کو او داغي سره زنا وکړه او داغي په ځبانې دا حامله شو معصوم پیدا شو چې کله معصوم پیدا شو خلکو ته تا خو واده نه کړی دا معصوم ته چاره دا ورته وی جوړج دا جوړج ته نو ما سره زنا کړی دا خلکو وی ښا دې دغه ته به چمړې کې به ځنګل کې دې کارونو ته ناشته خلکو کوډال راواغسته او لوړې راواغسته د جوړج چمړې لراغل جوړج چمړې تاس نسکلا او راوي وستو قسمه وای واه بیزتی ور لوکړه خلکو ته ویل که تاسو زما خبر واورئ سچل شوی دی موږ پښتنو متل لګنه وای چې رښتیا راځي د روغو بکری وران کړي او شي اجه خبره راتله دا هغه خبره ته چاغوږي دو هر څه ولا ختم کړي په اخر کې یو کس ویل کړي خبرې ته وګ کړي چې دا سړی وایسو او ورته وی سچل شوی دی وستا زنا کړی د فلان کې د سره او ستانه معصوم پیدا شوی خاوي کم معصوم دی هغه پلان کې راولا معصوم چې کله معصوم راوستو حدیث مبارک کې راځي د خپل غوته راوي په یړه باندې کې خودله او ورته وی من ابوکا پلار دې څوک دی بچیا وایا دا ورته پلان کې شپن کې زما پلان خلکو ته چې پته ولګي دا چې الګ موږ دا څه چلو کو دا خو دوی سړی مونږ دا به عزتي مو وکړه او ګستاخی را نه وشو هغه په حق کې خلکو ورته وی منګه بستاره چونپې وسته سرو زرو د سپینو زرو نه جوړو او ورته وی د سرو زرو د سپینو زرو ضرورت نشته دا حق شانتي جوړه کوي څنګه چې وا دا زما د مور خیره وا چې زې وهاله و زما د مور خیره چې زې وهاله و تاسو د ګناه نشته دا نو ګره دا یاد وساتئ کوالدینو درته خیره وکړه هم به قبليږي او که دعا درته وکړه هم به قبليږي چې د والدینو سره د څنګه رویه اختیار کړه حق چل بستا سره کیږي ګوره دا یاد وساته باقاعده کتابونه لیکلي دي بعض ګناهونه د چې الله رب العالمین آخرت ته باندې کوي خدا یو ګناه نه دی دا الله رب العالمین په دنیا کې اخلي په آخرت کې خو سزا ده خو په دنیا کې درنوم اخلي او الله رب العالمین دې بنده ته خو چوغو